د بخاری رحمه فرمایل چې څوک مسلمان د قرآن سجده وکي، سجده به واجب شي لکه په مونږ چې واجب شوله، نو دې سجده وکي، نو شیطان چې کله دی ویني دا شیطان یو طرف ته کینی او افسوس او ارمان کوي چې افسوس ارمان بنی آدم ته د سجدې حکم وشو نو هغه سجده وکړله آدم علیه السلام ته، نو د هغې د وجې نه د هغه دپاره جنت واجب شو. ما ته حکم د سجدې وشو نو ما انکار وکړو نو زما دپاره اور واجب شو. دا سړی دا شیطان افسوس او ارمان په دغه ټیم کې د هغه د عبادت باندې غاویره کېږي نه، لکه زمونږ په شانتې صحابه بدري صحابه او شغیب وفات کېدل په خپل ځان باندې به د نفاق یې راوه چې اسنه زه منافق یم. کنه صحابه کم خلق الله ته فرمایلی چې رضی الله عنهم ورضوا عنه، الله ستاسو نه راضي او تاسو د الله نه راضي شئ. داسې خلق خو بیا به هم په خپل ځان باندې یېرېدل او مونږ 2 څلور رکعاته مونځ وکړو بیا په الله برید ته زه خو مونځګزار یم، ما خو مونځ وکړو، ما خو تلاوت وکړو، ما خو درس وکړو، ما خو دا وکړل، ما خو هغه وکړل. نو په دې خپل عبادت باندې بیا یېرېدل چې الله دا ستا د شان مناسب نه دي، د خپل رحم او کرم په خاطر قبول او منظور کړه. کمزوري یو مونږ ډېر زیات کمزوري یو، نو په خپل عبادت باندې تکبر نه کوو چې بس زه خو 5 ټیمه مونځګزار یم. او صحابه په دین کې د خپل ځان نه اوچتو خلکو ته کتل او په دنیا کې به د ځان نه کمو خلکو ته کتل. نو چې کم سړی د خپل ځان نه په دین کې اوچتو خلکو ته ګوري او په دنیا کې د خپل ځان نه کمو خلکو ته ګوري، مطلب چې کم سړی دنیادار دی دغه خپل کور نشي زم الحمدلله مال الله خپل کور راکړي او په دین کې اوچتو خلکو ته ګوري، نو دا سړی به الله صابر او شاکر جوړي. نو صحابه په دین کې د خپل ځان نه اوچتو خلکو ته کتل او هغې ته به د ځان د رسولو کوشش کوم، او دنیا کې به د ځان نه کمو خلکو ته کتل چې ګوره د دې سړي کور نشته الحمدلله مال الله خپل کور راکړی دی، د الله شکر به ادا کو او په دین کې به مهد ترقي کوله. او مونږ په دنیا کې د ځان نه اوچتو خلکو ته ګورو، پلانګي یو بنگله جوړه کړله 1 کروڑ روپۍ به ولګوي زه به 2 کروڑه لګوم، نو مونږ دنیا له زور ورکو او دین کې مونږ الحمدلله د څلور مونځونه کوم د سهار د خو نه کوم او دا پلانګي خو یو مونځ نه کوي، نو مونږ بیا تکبر پیدا کېږي. نو تکبر څه دی؟ خپل ځان نه بل مسلمان کته ګڼل، خپل ځان اوچت ګڼل، دې ته تکبر ویل شي.